نن ورځې مهمې پیښې جلا جلا نښتې سرتیرو ته مرګ ژوبلې هلمند کې بېلابېلو نښتو په ترڅ کې 13 تنه سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې پولیسو باندې چاودنه د سرتیري وژنه د کابل قره باغ کې سیمه ایزو پولیسو موټر باندې ماین چاودنه شوې ده ترکیه کې ناسته تر سراوي لپاره هڅه ترکي چارواکي وایي د ترکیې ناسته یوه زمینه ده او باید تر سراوي لپاره هڅې ترسره شي اوس هم بشپړ خبرونه د هلمند ولایت کې تېره شپه وسلوالې نښتې شوي دي چې په ترڅ کې له 10 زیاتو امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د هلمند ولایت اوسیدونکي وایي چې تېره شپه د دې ولایت ناوې ولسوالۍ ژیړ صاحب سیمه کې او همدارنګه نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو له لوري وسلوالې نښتې شوي چې په ترڅ کې له 10 زیاتو سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او همدارنګه وسلوالو طالبانو نوې ویډیو پیغام خپور کړی چې په ترڅ کې لیدل کېږي چې امنیتي سرتیري هم یادې ډلې له ځان سره وړي دي کابل ښار قره باغ ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو موټر باندې ماین چاودنه شوې ده د کابل پولیس وایي نن سهار د کابل ښار قره باغ ولسوالۍ قري سب سنگ سیمه کې د سیمه ایزو پولیسو موټر باندې ماین چاودنه شوې ده چې په ترڅ کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی 4 تنه نور ژوبل شوي دي همدارنګه له دې سیمې څخه د پولیسو ګډ ټیم یو ماین هم کشف کړی دی په کابل کې د ترکیې سفیر د ترکیې ناسته یوه زمینه بولي او ویلي دي چې اړتیا د خپلې هڅې ترسره شي او دا تاریخي زمینې نه ګټه پورته کړل شي تر څو د ترکیې ناسته ترسره شي ارطغرل د سیاسي څیرو سره د لیدنو په ترڅ کې جهادي څیرې عبدالرب رسول سیاف سره هم کتلي دي او د ناستې د سولې په اړه د ترکیې جوړېدونکو غونډې په تړاو باندې کړې ده د ترکیې ناسته د اپریل میاشتې په 14 نیټه باندې ویل شوی چې ترسره کیږي او 10 ورځې به دوام پیدا کوي خو ځینې بیا وایي چې د ناسته کې د افغانستان مسأله هم یوه لوري ته کیږي له دې سره بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سفیر د حنیف اتمار سره هم په لیدنه کې د ترکیې د سولې خبر راتلونکو پړاو ناستې د چمتووالي د غونډې نیټې د پلاوي ترکیب د نړیوالې ټولنې څخه د ګډونوالو او د ترکیې له غونډې څخه د توقعاتو په اړه باندې خبرې اترې ورسره کړي دي د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي کابل پریښی او دوحې ته تللی دی یک ټلویزیون ته سرچینې وایي چې زلمي خلیلزاد د کابل نه وروسته بیرته دوحې په لوري باندې حرکت کړی دی زلمي خلیلزاد په کابل کې چارواکو سره کومه رسمي ناسم ترسره نه کړه د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د کابل څخه قطر ته ولاړ با خبره سرچینو یک تلویزیون ته تایید کړه چې خلیلزاد د ترکیې ناستې لپاره د چمتووالي وروستي کېدو په پار کابل ته راغلی و او د وري میاشتې 28مه نیټه د یادې ناستې احتمالي ترسروي لپاره په خپرونه کې لري د تیرو سفرونو پر خلاف پرته له دې چې د جمهوریت لوري له رهبرانو سره لیده کاته ولري یوه شپه او ورځ په کابل کې تیره کړه هغه مورد چې پوښتنه رامنځته کوي تاریخ 27 عمل برای مذاکرات در ترکیه مشکل معلوم میشه به خاطر که در جناح جمهوریت کابل هماهنگی وجود نداره په مقابل لوري کې هم طالبان تر اوسه پورې د ترکیې ناستې په تړاو رسمي دریځ نه لري در مابین امریکا و طالبان بحث ها وجود داره اصلا بحث بالای همین مسائل است که مواد توافقنامه تایید شود البته امریکایا 1-2-3 ماه وقت میخواه په افغانستان کې سیاسي رهبران تمه لري څو له زلمي خلیلزاد سره په یو ګډ کار کې افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي مارشال دوستم د ترکیې ناستې ته خوشبین دی د نوموړي په خبره دغه ناسته به د افغانستان خلکو لپاره پایله ورکوونکې وي همه امید چشم دم کشور ترکیه همه دنیا همه ملت مردم افغانستان شما در همه ولایتش برای که این کشور برای ما شما یک دوست 100 ساله هست خو ځینې نور بیا د ناستې پایله د سولې او جګړې بهیر سره د لوریو چلند څرنګوالي ته په تړاو کې بولي اگر برای سیاسی افغانستان حکومت افغانستان و طالبان
نیازمندی مبرم ملت به صلح بدانند، بله انشاءالله. د کار تر دې ځایه پورې د ملي امنیت سلاکار خبرو پر بنسټ د ترکیې ناستې اجنډا د ترسروي کچه او د ترسروي وخت روښانه نه ده. خو له دې وړاندې د ملي مصالحې عالي شورا کې چارواکو ویلي وو ممکن د افغانستان سولې لپاره د امریکا وړاندیز شوې طرحه د اجنډا مهمه برخه واوسي. فقط سر حکومت عبوری و موقت و ختم جنگ و آتش بس یک آجندا گرفته شود، سر از این توافق طرفین گرفته شود، مابقی موضوعات بگذارن برای بعد از تشکیل حکومت موقت. د سولې یو شمېر څارونکي وایي دوه مهم مواردو د ترکیې ناستې ترسروی جنجالي کړی دی. د امریکا د پوځي حضور برخلیک ناروښانوالي او د افغانستان سولې لپاره د بایدن تازه خپرونې پر بنسټ د انتقالي حکومت رامنځته کولو سره د جمهوري لوري مخالفت. زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی و، له دې پرته چې چا سره لیدنه وکړي. کابل کې یوه شپه ورځ هم تېره کړه، چا سره ونه کتل، بیرته دوحې ته لاړ. اصلي پوښتنه دا ده چې دا ځل د خلیلزاد سفر د څه پر بنسټ باندې و؟ ولې چا سره ونه کتل؟ ولې جمهوري پلاوي له هیڅ یو غړي سره ونه کتل؟ او همدارنګه دوحې ته تللی دی، لا تر اوسه د هغې ځای څخه هم څراک نه لګېږي. بله مسله د ترکیې د ناستې ده چې اوس مهال ورته هڅې هم ګړندۍ شوي دي. دغه ناسته لا تر اوسه پورې اجنډا ورته روښانه نه ده. پر څه باندې په دې کې بحث کېږي؟ په دې مورد باندې بحث کوو. وحید الله غازي سیاسي شنونکی را سره پرلي کړی. غازي خیل صاحب مننه چې وخت مو راکړی دی. څه فکر کوئ زلمی خلیلزاد کابل ته راځي، یوه شپه ورځ تېروي، جمهوري پلاوي له هېڅ یو چارواکي سره نه ګوري، دلیل پر څه کې دی؟ د څه لپاره راغلی و؟ طبعا دغه ناتایید شوي خبرونه خو موږ هم واورېدل، خو میډیا راوانخیستل بغیر ستاسې له تلویزیون نه چې ښاغلی خلیلزاد کابل ته راغلی او له کابل نه بیرته دوحې ته لاړ. هلته هم له طالبانو سره کتلي دي، خو وروستی مجلس یې طالبانو سره کړی و. هغوی ته دا ویلي وو چې موږ 6 میاشتې نور هم پاتې کېږو، موږ د 6 میاشتو نه مخکې نه شو وتلی. نو هغوی ورته د بندیانو د خلاصون او د تور لیست نه دوی د مشرانو د ایستلې، او دلته په کابل کې ویل کېږي چې له ښاغلي عبدالله سره یې اوږد مجلس درلود او په څو موضوعاتو باندې سره خبرې کړې دي. یو په طرحه باندې، او بل دا ده چې د سیاسونو او د سپیدار ترمنځ یوه طرحه باید وړاندې شي په استانبول کانفرانس کې، چې عبدالله هم په دې باندې لګیا دی او غواړي چې یوه طرحه جامع طرحه د سپیدار ادرسه د استانبول په کانفرانس کې وړاندې کړي. نو دلته له نورو مشرانو سره هم کتلي وو، بیرته بیا دوحې ته تللی وو. نو زه فکر کوم دغه تګ راتګ به زیاتېږي، ځکه چې د استانبول کانفرانس ډېر مهم دی د افغانستان لپاره. سره دی چې طالبانو به په کومه کچه په دې کې اشتراک کوي، دا هم لا نه معلومه. پخوا ویل کېده چې ښاغلی غني به په دې کې اشتراک کوي، ولې اوس ډاکټر محب خبره یادېږي چې هغه به اشتراک کوي. لا تر اوسه پورې غړي نه دي معلوم شوي د افغانستان لخوا نه، ولې نیټه دقیقه ده کره ده چې 14 د اپریل به دا کانفرانس کیدونکی، ځکه چې امریکا ډېره بیړه لري او غواړي چې دا کانفرانس دایر کړي او یو نتیجې ته سره ورسېږي. مسله همدا ده که د ترکیې د ناستې د ترسراوي نیټې ته وکتل شي 14 د اپریل، نن 5 د اپریل، موږ یوازې مخکې 10 ورځې لرو. په 10 ورځو کې لا تر اوسه اجنډا ورته برابره شوې نه ده. حکومت له لوري 13 ورځ مصالحې عالي شورا وایي چې 13 کړنلارې یا طرحې ورته سپارل شوي. څنګه کېدای شي په دې 10 ورځو کې یوه اجنډا برابره او د ترکیې په لور باندې ولاړ شي؟ اجنډا برابره ده، د افغانستان مسله ده، د سولې مسله ده، د آینده حکومت مسله ده، د اوربن مسله ده، د بندیانو د خلاصون مسله ده، او ځینې شیانو باندې له وخت مخکې توافق شوی دی. فرضاً د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل د طالبانو پورې ارتباط لري. طالبانو سره په دې هکله خبرې شوي دي او هغوی هم خپل شرایط ورته ویلي چې د بندیانو خلاصون او د تور لیست نه دوی د مشرانو ایستل، هغوی دا شرایط د قیمت ورته وړاندې کړی دی که ځواکونه پاتې کېږي. حکومت سره هم په دې ارتباط باندې خبرې شوي چې د حکومت موقف به څه وي. هغه نو تر اوسه پورې میډیا ته نه دي راوتلي چې د حکومت شرایط څه دي، ورته دا شی ویل شوي دي. اجنډا معلومه ده، ښه پاتې شو د طرحو خبره. طرحې خو داسې ده چې هر سیاسي حزب چې له بل نه شاته پاتې نه شي، خپلې طرحې وړاندې کړي دي، ټول کاپي پیسټ دی او داسې مهم شی پکې نشته دی. ټول طرحه ډېر کم تغییرات پکې راغلي، ډېر کم تعدیلات پکې راغلي دي او هغه په 3 شیانو باندې دي. خو ټول حکومت غواړي چې تغییر شي، ځکه سیاسیون له حکومت سره نه دي، ټول په دې باندې توافق لري، ټول غواړي چې سوله وي او ټول غواړي چې اوربند وشي. دا 3 شیان ډېر مهم دي. پاتې شوه نورې اجنډاوې، هغه خو وروستۍ مسله ده، خو عمومي اجنډا خو معلومه ده چې د افغانستان مسله ده، د اوربند مسله ده، د راتلونکي حکومت مسله ده، هغه ټولو ته معلومه ده، وخت یې معلوم دی.
خو مثلا دا که تاسو اشاره وکړه د راتلونکي حکومت مسله ده د بندیانو د خلاصون مسله ده د افغانستان د سولې ټوله مسله همالته کیږي خو دلته لیدلوري نور هم شته ورته مثلا د ارګ لیدلوری د سولې په اړه باندې بل څه دی د مصالحې عالی شورا لیدلوری د ور باندې بل څه دی تنها یوازې په حکومت کې دوه کړنلارې چې رسمي موقفونه لري دوه کړنلارې وړاندې کیږي لا تر اوسه پورې د یووالي لپاره کار نه دی شوی لس ورځو کې کیدونکی دی چې یو واحده کړنلاره تنها یوازې د 50 سلنې حکومت چې ویش دوی ترمنځ شوی رامنځته شي نه زه باور نه کوم چې سپیدار او سیاسي احزاب د حکومت سره په یو خپل یو موقف باندې شي سپیدار ډیره ترجیح د امریکا طرحې ته ورکوي او په هغې کې به ډېر کم تعدیلات راولي هغه هم چې د نړیوالې ټولنې او د امریکا په خوښه باندې وي هغوی به ډېر ځان په مواجه نه کړي له نړیوالې ټولنې سره او بل دا دی چې ډاکټر عبدالله هیڅ هم د لاسه نه ورکوي واک خو له ښاغلي غني نه ځي او ښاغلي غني مقاومت کوي او د هغه اوله غوښتنه د اوربند ده او په بندیانو کې به لږ تعامل کوي لږ ځنډ به پکې راولي او ډېر به دغه نه کوي چې بندیان دې خوش شي نو دلته ځکه او سپیدار او سیاسي احزاب په څه د لاسه نه ورکوي نو هغوی طبعا د امریکا په طرف باندې دي نو دلته د حکومت موقف کمزوری کیږي حکومت انزوا کې د سیاسیونو لخوا نه پاتې کیږي نو او بل سپیدار او ارګ به هیڅکله په یو طرح باندې سره توافق ونه کړي غازي خیل صاحب یو خبره دا ده چې ولې هر څه د افغانستان ولس څخه پټ ساتل کیږي د افغانستان خلک هم ویره لامدې لري پر څه باندې معامله کیږي د کړنلارو کې څه شامل هیڅ څه رسنیو ته یا د افغانستان ولس سره نه شریکیږي دلیل یې پر څه کې دی د پردې تر شا فکر کوي بل څه روان وي معامله بل ډول وي چې نه غواړي خلک نه خبره شي نه طبعا په ټوله دنیا کې دا شی شته ولسونه باید په دې باندې خبر هم نشي او دا د ولسونو پورې دغه د ولسونو استازیتوب په وکیلان کوي د پارلمان یا سیاسي احزاب کوي په ټوله دنیا کې په افغانستان کې هم د ازبکو نمائندګي دوستم کوي او د تاجکو ډاکټر عبدالله کوي خلیلي د هزاره کوي دغه یعنی حزب اسلامي تقریبا د پښتنو استازیتوب کوي نو دغه احزاب دي جمعیت د تاجکو استازیتوب کوي دغه احزاب دي چې دا کوي خو په ټوله کې اوس یو خپل باندې ټول دي چې هغه سوله غواړي ځکه چې سوله د اوس منطقوي اجماع وجود لري فرضاً پاکستان چین روس امریکا په مسکو کانفرنس کې یو تعهد سره وکړي چې امارات نه مني او دوی د سولې ثبات لپاره ژمن دي نو زه فکر کوم دا یو چانس دی او سیاسيون هم غواړي له دغه چانس نه ګټه پورته کړي ځکه بل هیڅ وخت داسې چانس افغانستان ته په لاس باندې نه ورغلی یوازینی چانس وروستی چانس او اخري چانس چې دی هغه دا دی چې د استانبول کانفرنس او د سولې پروسه ده او زه باور لرم چې ان شاء الله دا به بریالی شي نو د ولس نه څه پټ نه دی او ټول ولس غواړي چې سوله وي ثبات وي او دې د ولس کېږي تاسو اشاره وکړه چې څیرو ته څه دا نمایندګي استازولي کوي فکر کوئ دا په ټوله کې دغه څیرې چې تاسو راکړي دا د ټول ولس نمایندګي کولی شي د ځوان نسل نه څوک نمایندګي کوي آیا تاسو د ځوان په صفت له دې څخه ویره لرئ چې د ستاسو برخلیک څه ډول کیږي وروسته له سولې داسې دا زمونږ برخلیک زمونږ په لاس کې نه دی کاش کې موږ داسې په خپلو پښو ولاړ وای خپل سرنوشت هم په خپله ټاکلی یو کال د دوحې د پروسې وشو موږ کوم توافق ته سره ونه رسېدلو او اوس نو ضرورت دې ته دی چې درېمګړی هیواد په دې کې اشتراک وکړي او هغه نظارت وکړي فشار وارد کړي چې هغه امریکا ده هغه نور هیوادونه دي موږ په خپلو کې سره متاسفانه نه جوړېږو نه جوړېدی شو موږ ته سوله مهمه ده دا راته مهمه نه ده چې څوک یې راته راولي خپل سیاسیون یې راته راولي که امریکا پاکستان روسیه راولي هر څوک چې راولي موږ وایو چې دغه یو چانس دی په هیڅ وخت کې طالبان دغه سينو وزیر شوی چې د سولې مذاکراتو کې د امریکا سره د طالبانو توافق شو یو کال دغه نه تیر شو او په منطقوي لحاظ یو اجماع رامنځته شوی ده هیڅ کله امریکا دومره جدي نه روسیه دغه سي همکاري نه وکړي پاکستان هم ډیره هڅې کوششونه وکړي چې طالبان حاضر کړي د سولې کې د پاکستان رول ډیر زیات مهم دی د چین رول ډیر مهم دی دا د هڅې روانې دي نو موږ وایو چې دغه چانس باید ضایع نشي موږ ته سوله ثبات مهم دی موږ ته دا مهمه نه ده چې کوم سیاسي مشر په دې کې دی او د چا استازیتوب څوک کوي موږ ته مهمه ده چې سوله وي غازي خیل صاحب مننه چې وخت مو راکړ د خبرونو د پاکستان هغه ګاونډی دی چې د افغانستان وضعیت باندې اغیز لرونکو هیوادونو څخه شمیرل کیږي د امریکا کنګرې څېړنیز سرویس په تازه راپور کې چې د کانګرس غړیو ته یې استولی دی لیکلي دي چې پاکستان د افغانستان کشالۍ د حل لپاره مهم ګاونډی هیواد دی چې او همدارنګه د افغانستان سولې او جګړې کې د اسلام آباد ونډه هم ډیره مهمه ده په راپور کې راغلي دي چې د سیمې او نړۍ هیوادونو د سولې او جګړې سیاست د افغانستان په امنیت او ثبات باندې اغیز کوي د دې راپور پر بنسټ پاکستان د طالبانو او حقاني شبکې څخه په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه باندې ملاتړ د دې ډلې د عمر د اوږدوالي لامل شوی دی
افغانستان سولې بهیر لپاره استانبول په ناسته کې درې پړاویزه طرحه د ولسمشر له لوري وړاندې کیږي. دغه طرحې په لومړي پړاو کې چې خلاصه رسنیو سره شریکه شوې ده د سیاسي هوکړې وړاندوینه شوې ده چې په دې پړاو کې به دواړه لوري د اصولو او وروستیو موخې پر سر باندې هوکړې ته سره ورسیږي. د اصولو پر سر له هوکړې وروسته د اوربند او د دولت اصولونو پر سر هوکړه باندې د توافق وړاندوینه شوې او په دې برخه کې پر نړیوالو او سیمه ایزو ضمانتونو باندې هم ټینګار شوی دی. په دې پړاو کې د اصولو هوکړې تصویب او توجیه لپاره د لوی جرګې ترسروی هم په پام کې نیول شوی دی. په دویم پړاو کې د سولې دولت تر عنوان لاندې له اوربند او امنیت ټینګښت څخه وروسته د ټاکنو ترسروي باندې ټینګار شوی دی. سرچینې وایي ولسمشر غني په څو وروستیو ورځو کې خپله د نظر وړ طرحه د یو شمېر بهرنیو هیوادونو له استازو سره هم شریکه کړې او هغه په ترکیه کې دغه ناسه هم وړاندې کوي. ښه راغلاست. د سولې طرحه د پلان او توحید مسودې کمیټې ناسته پرون د ملي روغې جوړ عالي شورا کې ترسره شوه. 15 سیاسي ګوندونو او د ملي روغې جوړ عالي شورا د مشرتابه کمیټې غړیو 13 طرحې دغه شورا ته وړاندې کړي دي. یاده شورا وایي په پام کې د افغانستان یوې واحدې طرحې سره د ترکیې په ناسته کې ګډون وکړي. ولسمشرۍ ماڼۍ تر دا مهاله خپله طرحه د ملي روغې جوړ عالي شورا سره نه ده شریکه کړې. داسې حال کې چې د ترکیې ناستې ترسروي احتمالي نیټه په ډاګه شوه، خو د جمهوریت له حوزې څخه لا هم دغې ناستې لپاره یوه واحده طرحه وروستۍ شوې نه ده. د استانبول ناستې نږدې کېدو سره یوې واحدې طرحې وروستۍ کېدو لپاره هم هڅې زیاتې شوي دي. 15 سیاسي ګوندونه او د ملي مصالحې عالي شورا د مشرتابه کمیټې غړو تر دا مهاله خپلې طرحې دې شورا ته سپارلي دي. هغه طرحې چې پرون د ملي مصالحې عالي شورا 15 کسیزې کمیټې کې پرې بحث شوی دی. د ملي مصالحې عالي شورا هم وایي په پام کې ده چې افغانستان یوې واحدې طرحې سره د ترکیې ناستې کې ګډون وکړي. موږ امیدوار یو چې د ترکیې تر ناستې پورې موږ وکولی شو چې د مختلفو جهاتونو ترمنځ د نظر یووالی او نزدېکت رامنځته کړو او وکولی شو چې د ترکیې ناستې ته یو واحده طرحه وړاندې کړو. ولسمشرۍ ماڼۍ هم تر اوسه پورې په دې برخه کې خپله طرحه د ملي مصالحې عالي شورا سره نه ده شریکه کړې. خو د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي د سولې ټینګښت او ګډوډۍ څخه د مخنیوي لپاره د ولسمشر د لارې نقشې بنسټ د اساسي قانون ساتنه ده. دانش یو ځل بیا ټینګال لري چې حکومت سولې ته د رسېدو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان څار لاندې د ټاکنو ترسروي لپاره چمتو دی. در طول تاریخ که 9 تا 10 قانون اساسی در تاریخ افغانستان داشته، هر وقت که یک نوع فروپاشی به وجود آمده قانون لغو شده، قانون اساسی لغو شده و جای او را قانون نو گرفته. بنابراین لغو یک قانون اساسی خود به خود معنای گسست و معنای فروپاشی رو با خود داره. د ولسي جرګې د سولې کمیټې هم پرون د جرګې طرحې ترتیب په تړاو ناسته ترسره کړه. د هلمند یو شمېر اوسیدونکي په دې ولایت کې د امنیتي وضعیت له امله له اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې له تېرو څو میاشتو راهیسې د مهاله د دې ولایت 4مه امنیتي حوزه د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده. د هلمند اوسیدونکي د ولایت کې امنیتي وضعیت له امله اندېښنه لري او له دولته غواړي چې د سیمو د نیولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. اوسیدونکي وایي د ښار 4مه امنیتي حوزه اوس هم د وسلوالو تر ولکې لاندې ده او طالبان هره ورځ له همدې سیمو پر ښار او ښار ته نږدې ځایونو باندې بریدونه کوي. د ښار 4مه حوزه تر اوسه لا د طالبانو په لاس کې ده او د دولت د لوري په عملیاتو کې ډیر پرمختګ نه دی راغلی. عملیاتونه ستا خو صرف په نامه عملیاتونه دي، هیڅ پرمختګ موږ نه دی لیدلی. موږ هلمندیان هر سهار په ټکانو باندې راویښیږو او هره شپه مو خوب په ټکانو باندې نارامه دی. خو د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي دوی د هلمند په یو شمېر سیمو کې ستونزې نه لري او په کافي اندازه ځواک په واک کې لري. د چارواکو په خبره امنیتي ځواکونه د سیمو د ساتلو توان لري. د هلمند ولایت امنیتي وضعیت تاسو پوهیږئ چې تر پخوا ډېر بهتر دی او زموږ وسلوال پوځ په موټو او تپ تلاش باندې په کمربند او ولسوالیو کې او شاراو کې امن سم دی، داسې خاص مشکل موږ نه لرو. د هلمند سیمه ایز چارواکي داسې مهال د امنیت ډاډ ورکوي چې 3 شپې وړاندې وسلوال طالبانو د هلمند ولایت د لوی لارې سربیره د دې ولایت په نادعلي، ناوه او ګرشک ولسوالیو کې بریدونه ترسره کړه چې په پایله کې شاوخوا 11 امنیتي سرتیرو خپل ژوند له لاسه ورکړ او 12 نور ژوبل شول. مسأله دا ده چې هلمند ولې
هر کله له څو کلونو را پدې خوا ناامن دی. څه وخت دی امن کیږي؟ اصلي ضعف پر څه کې دی چې هلمند نه امنیت نه خوندي کیږي؟ ولې چارواکي پر سمه توګه دغه ولایت ته پام نه کوي؟ چارواکي یوه خبره کوي د امنیت د خوندیتوب، اوسیدونکي بیا اندېښنه د ناامنۍ څخه څرګندوي. پر دې موارد باندې بحث کوو. د هلمند مدني فعال صفي الله عزیزي را سره پر لیکلی. عزیز صاحب مننه چې وخت مو راکړی. ولې هلمند نه امن کیږي؟ اصلي مسله د هلمند پر کوم ځای کې ده؟ مننه ستاسو له طریقه د یک تلویزیون ټول لیدونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې. د هلمند امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. برایي ماښام د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ په یو پوستې باندې موټر بم وسو چې له امله یو شمېر امنیتي سرتېري شهیدان او زخمیان. برایي د 601 لمبر شهرا باندې یو پوستې سقوط کړی دی. یو شمېر امنیتي ځواکونه شهیدان او زخمیان. د هلمند د ګریش ماجر بازار سیمې کې همداسې یو اټکل و. والي کابل ته تللی دی د خپل د موقف د ساتلو لپاره. که والي که قومندان مرکز ته غلط ارقام ورکوي، وایي چې هلمند کې خیریتي ده، هلمند کې زیاتره امنیتي ساحې زموږ تر ولکې لاندې دي او امنیتي ساحه مو پراخه کړې ده. کومه ده چې امنیتي ساحه پراخه شوې؟ کوم ځای کې امنیتي ساحه پراخه شوې ده؟ د هلمند درېیم امنیتي حوزه او څلورم امنیتي حوزه چې د دشمن په لاس کې او دلته طالبان درېږي، تلاشي کوي، نو بیا دلته چیرې خیریت دی؟ هره شپه د تېر برای ماښام موټر بم وسو چې ټوله ښار یې سره ولړزوي. یعنې د ښار ټوله خلک په تشویش کې دي، د ښار ټوله خلک په وام کې دي. نو بیا دلته د چیرې خیریت دی؟ چیرې دلته امنیت دی؟ نو امنیت په غذا کې چې شی نه وي، ټک نه وي، ترور نه وي، کوم خاص مسله نه وي، بیا به په هلمند کې خیریتي وي. عزیزي صاحب، والي پر همدغه ستاسو د اندېښنو پر ځواب کې ویلي دي چې امنیت کې په هلمند کې امنیت خوندي دی، لویو لارو کې امنیت ښه شوی دی. ښایي والي ولې دا ډول خبرې کوي؟ والي د څه پر بنسټ باندې دا خبرې کوي؟ آیا له جغرافیا د هلمند څخه باخبره نه دی؟ له جګړې څخه ناخبره دی که څه ډول؟ والي د خپل موقف د ساتلو په خاطر دا خبره کوي. والي په هر څه خبر دی. والي خپله ورمعلومېږي چې په هلمند کې وضعیت خراب دی. که چیرې زموږ خبره نه منل کېږي، را دې سي د مرکز څخه د هیات راسي، را دې سي پر دغه شارع باندې د دوی ولاړ سي چې څو ځایه طالبان یې راتا کوي، څو ځایه طالب دی. د یو لوړپوړی چارواکي دې دلته راسي، یوه شپه دې په دې هلمند کې وکړي، د هلمند د خلکو د غږ څخه به دوی خبر دي، د هلمند د امنیتي وضعیت څخه به دوی خبر شي چې هلمند کې څه حال دی، هره شپه څه ټکان دي، څه د کلاشینکوف په لا ښار ته رارسېږي. نو بیا په هلمند کې امنیتي ساحه چیرې پراخه شوې ده؟ والي په هر څه خبر دی، مګر د خپل موقف د ساتلو په خاطر رئیس صاحب جمهور ته غلط ارقام ورکوي، قومندان وزیر داخله ته غلط ارقام ورکوي، قومندان د کلي اردو وزیر دفاع ته غلط ارقام ورکوي. که دغسې وضعیت روان وي، هلمند به تاسې وویني په ښار داخل کې به کمربند وي، په ښار داخل کې د پله پر یو غاړې به په طالب ولاړي، پر بله غاړې به دولت ولاړي، په مابینځ کې بیا عام او بې ګناه وګړي وژل کېږي. دا برای ماښام موټر بم وشو چې د ټول ښار یې سره ولړزوئ. زه تاسو ته عکسونه هم دراسوم، مستند هم درته وایم چې وګورئ چې په دې پوسته کې به زه وایم چې یو سرتېری هم ژوندی نه پاتې شوی. دغه د شعراو د داسې راپورونه وایي چې یو شمېر امنیتي ځواکونه تسلیم شوي دي. په څه باندې تسلیم شي؟ نو کوم وخت چې د دوی مهمات خلاص شي دوی به تسلیمېږي. د تاسو دغه خبرې چې تاسو وکړلې، دا چې کله تاسو هلمندي چارواکو سره کوئ، هلته سیمه ایزه اداره د ولسمشر استازی هلته دی، د والي په توګه هلته فعالیت کوي، ستاسو د دغه خبرو ته ځواب د هغه څه دی؟ څه درته وایي؟ نو خو د هغه ځواب که چیرې مثبت وای، خو رسنیو ته بیا ویلي وای چې و رښتیا هم په هلمند کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي، نو هغه کله بیا زموږ خبره مني. نو که چیرې موږ هر څومره نارې ووایو، والي وایي چې په هلمند کې خیریتي ده، نو خو مرکزي حکومت بیا د والي خبره مني. ولې والي چې دی د مرکزي حکومت استازی دی، مګر هلمند ورځ تر بلې خرابېږي. په هلمند کې که چیرې خیریات وای، والي سره مو خبرې شریک کړي دي، هر ورځ موږ دغه غږ دی، دغه اواز پورته کوو چې هلمند ورځ تر بلې خرابېږي، په هلمند کې ورځ تر بلې امنیت خرابېږي، مګر زموږ خبره څوک نه اوري. غوښتنه مې هم دا ده چې د مرکزي دولت د مرکز څخه یو فکر کوئ یوازې د څیرو په بدلون سره د هلمند ولایت امنیت خوندي کیږي که چیرې مرکزي حکومت لاس په کار شي او هلته سیمه ایز چارواکي له دندې څخه لرې کړي؟ دا یې حل لاره ده او که نه باید بل څه حل لاره ورته ولټول شي؟
حل لاره دا د حل لاره چې هلمند ته باید داسې څوک راشي چې د هلمند په اراضي باندې بلد وي، د هلمند د خلکو سره په ټوله معنا د هلمند د ولسونو دغه ور معلوم وي، هغه کوم اراضي چې د هلمند کې بلد وي، د هلمند خلکو څخه پیژني. هلمند ته باید داسې څوک راشي چې د هلمندیانو د مابین وي، د هلمندیان باندې امین وي. په هلمند کې داسې څوک تر اوسه نه دی راغلی، که راغلی وي هغه د هلمند د اراضي سره نه دي بلد، هغه د هلمند د خلکو سره نه دي بلد. د هلمند د مرکزي حکومت څخه مې دا غوښتنه ده، په برابري په تغییر کې هر وضع تغییر و برابري نشي کېدلی. داسې څوک چې راوستي چې د هلمند باندې امین وي، په هلمند کې واقعا کار وکړي. موږ د برابري مخالف نه یو، موږ د کار مخالف یو. موږ وایو چې ولې په هلمند کې کار نه کیږي. ویل مو دي چې خیالي تشکیل ختم سي، تر اوسه نه دي ختم شوی. ولې نه ختمېږي؟ په څه خاطر نه ختمېږي؟ ډیره مننه کور مودان. له هیواد بهر دا چې د پاکستان د پښتونخوا په سوات ضلع کې د ترهګرۍ ضد محکمې قاضي آفتاب اپریدي له خپلې مېرمنې او کورنۍ نورو غړو سره یو ځای وژل شوی دی. دا پیښه بېګا ماښام 7 بجې له صوابۍ سره پر موټروي یا د لوی سړک باندې شوې ده. صوابۍ پولیسو ویلي چې ګاډي کې د قاضي آفتاب او د هغه مېرمنې، یوې ښځې او ماشوم په ګډون 4 کسان وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان دي چې په ټپیانو کې موټر چلوونکی او همدارنګه ساتونکی شامل دی. زموږ د نن ورځې خبري ټولګه همدلته پای ته ورسېده. له ملتیا مننه کوم، تر بیا مو علامل شه.